اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم. سلورم سفارہ سورت آل عمران، رکوع نمبر 19 آیت نمبر 181. دین مخ کی آیتونو کی اللہ رب العزت داغ خلق بارکے ارشاد فرمائے و کم خلق چی خپل مال کی بخل کئی او د بخل په وجه باندې دا وایي چې دا را جمع کړی شوی مال به زمون په فایده باندې راشي. الله رب العزت ورته ارشاد فرمایله چې کله کله ډیر مال هم د سړي د خفګان سبب جوړیږي او دارنګې د بخیل سړي دپاره الله رب العزت دا سزا کې ښودې ده چې د دا بخل به په شکل د امیل د قیامت په ورځ باندې د په غاړه کې واچولی شي او په داسې حالت په چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې را حاضر کړی شي. اوس دې آیت مبارکه کې علما او مفسرین لیکلي دي چې هر کله آیت واقرض الله قرضا حسنا یعنی قرض ورکړئ الله ته قرض نیک، چې دا آیت نازل شو نو یهودیانو ویله چې الله تعالی هیڅ نه لري، محتاج دی او مونږه غنیان یو یعنی مالداران یو، ځکه چې دی زمونږ نه قرض غواړي. نو د هغې په مقابله کې الله رب العزت دا آیت نازل کو لقد سمع الله قول الذین قالوا، چې د هغې معنا او مفهوم علما داسې ذکر کوي خامخا په تحقیق سره واورېدل الله تعالی قول الذین خبر دا کسانو قالو چې ویل دوی ان الله چې بېشکه الله تعالی فقیر دا غریب دی یعنی فقیر دی ونحن مونږه اغنیا مالداران یو. سنکتبو نو زر دی چې مونږه به ما قالو ولیکو هغه خبرې چې دوی وی وقتلهم الانبیاء او وجل دوی د پیغمبرانو لره بغیر حق پنا حق سره ونقول او بوایو مونږه ذوقوا چې وسکئ تاسو عذاب الحریق عذاب د اور سیزون کې. وی سنکتبو زرد چې مونږ به ولیکو په کرامن کاتبین باندې، یعنی کرامن کاتبین هغه دوه فرشتي دي چې د هر بنده سره مقرر دي د پاره د لیکلو د عملونو د دوی، چې هغې ته کرامن کاتبین ویل کېږي، یعنی هر نیک عمل هر بد عمل د بندګانو لیکي او 24 غنټې چې کوم دی دا فرشتي د دوی سره موجود وي. الله وایي سنکتبو زر دی چې وبلیکو مونږه هغه څه چې ویلي دوی دي. ذالک او دا عذاب چې دی په سبب د هغې دی بما قدمت چې وړاندې لیږلي دوی ایدیکم لاسونو ستاسو وان الله او بېشکه الله تعالی لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکی په بندګانو خپلو باندې، یعنی الله ظلم نه کوي، دا انسانان په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کوي. الذین دوی هغه کسان دي قالو چې وایي ان الله بېشکه الله تعالی عهد الینا یعنی امر کړی دی مونږ ته یا وعده کړی ده مونږ سره الله نؤمنا چې مونږ به باور ونکو یعنی ایمان برانوړو لرسول په هیڅ یو رسول باندې
حتی تراغی پوری یاتینا چراوڑی دے بقربان مونگ لرائیو قربانی تأکلون نار چیو پوری غور. دا ماجرس و علماء مفسرین کی دا آیت نازل شوه ده په حق د یو څو کسانو کې چې هغه یهودیانو چې هغوی راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویل چې ستا خدا ګمان دی چې زه د الله رسول یما، نو الله خو زمون سره دا وعده کړی دا چې تاسو به په هیڅ یو پیغمبر باندې ایمان نه راوړئ تر هغې پورې چې تاسو لره داسې قرباني ونکړي چې هغه ور اخري، یعنې دا علامه د قبلېدلو د هغې ده. نو که تاسو هم داسې کار وکړو نو موږ به په تا باندې ایمان راوړو. نو دا آیت کریمه الله نازل کو الذين قالوا ان الله عهد الینا. دارنګې د قبلېدو د قربانۍ د هغه وخت دا و چې د اسمان نه به یو اور راکوز شو او د هغوی هغه قرباني به قبوله کړه، یعنې چې وی خوري. او بعضې پیغمبرانو علیه الصلاة والسلام د بني اسرائیلو لره الله پاک دا معجزه ورکړې وه چې په امت د ده کې به چا قرباني یا نظر نیاز وکړو نو هغه به په یو میدان کې کېښودو او هغې پیغمبر به دعا وکړله نو د اسمان نه به اور راغی او هغه به یې وسېځلو، دوی به پوه شول چې دا قبوله شوله. نو یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم دا معجزه وغوښتله او په الله باندې دروغ وتړل، ویل چې ان الله عهد الینا، الله خو زموږ سره وعده کړې ده. الله رب العزت د دوی سره وعده نه ده کړې بلکې دوی د الله په ذات باندې دروغ ویلي دي. الذین دوی هغه کسان دي قالو چې وایي ان الله چې بېشکه الله تعالی عهد امر کړی دی مونږ ته الینا د دې خبرې الله نؤمن چې مونږ به باور ونه کړو یا ایمان به رانهوړو لرسول په هېڅ یو پیغمبر باندې حتی تر هغې پورې یاتینا چې راوړي دی بقربان مونږ لره یو قرباني تأکلوهن چې وخوري هغه اور. قل تور ته ووایه قد جاءکم په تحقیق سره راغلي و تاسو ته رسول پیغمبران من قبل پخواله زمانه، یعنې زمانه مخکې ستا ته تاسو ته پیغمبران راغلي او کولاوي کولاوي معجزې راوړې بالبینات، یعنې په ښکاره نښو سره وبالذي او په هغه څیزونو سره قلتم چې ویلي دي دوی تاسو ته فلم قتلتموهم نو پس ولې وجل تاسو هغوی ان کنتم کچرې تاسو صادقین رښتینې په دې خبره کې. یعنې زمانه مخکې هم پیغمبران او رسولان د الله راغلي او په ښکاره معجزاتو سره په ښکاره دلایلو سره چې کوم دی تاسو ته خبرې کړې وي نو تاسو ولې هغې قتلوله او ستاسو د قتل سبب سو چې هغوی تاسو ته چې کوم دی د الله دین ښودو. فإن کذبوا او پس که نسبت د دروغ وکړو دوی فقد کذبا پس که نسبت د دروغ وکړو دوی تا ته فقد کذبا پس په تحقیق سره نسبت د دروغ وکړی شوی دی رسلا دی پیغمبرانو ته من قبل کا پخوالتانا جاءو چې راغلي وو دوی ته بالبینات په ښکاره نښو سره والزبر او په سپارو سره، یعنې په ښکاره د احکامو شریعت سره والکتاب المنیر او په کتاب روښانه سره، یعنې هغه پیغمبرانو د الله د طرفه روښان دلیلونه راوړي کولاو دلیلونه راوړي او دوی ته بیان کړي، لیکن د هغې باوجود چې کوم د دوی د هغې ونه منله هغوی قتل کړل. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس سونکی دی د مرګ، یعنې هر یو نفس سونکی دی د مرګ. و انما او خبره دا د بلنه ده توفون اجورکم چې پوره بدل کړی شي تاسو لره اجورکم اجرونه ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن زحزح پر هر څوک چې لرې کړی شولو عن النار لونه و ادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو په تحقیق سره دی کامیاب شو. یعنی الله رب العزت هر انسان هر بشر هر زیروح چې کوم دی د مرګ لپاره پیدا کړی دی او د انسان معامله د الله سره چې کوم دی هغه بیا بدله ده نورو مخلوقاتونه. چې کوم انسان الله رب العزت دنیا کې د مرګ په وخت کې کامیاب کو نو دی په آخرت کې کامیابی، مگر نفع اخیستل د دارنګې فمن زحزح عن النار، بس هر څوک چې
لرې کړی شو له اور نه. یعنې نفع اخیستل یعنې دنیا او نعمتونه او معاشونه د دې په نظر سره آخرت ته هیڅ چیز نه دی. حدیث شریف کې راغلی دي چې په جنت کې ځای د کېښودلو د یوې روپۍ نه بهتر دی. یعنی ټوله دنیا له هر څیز نه چې پکې وي دا د الله په نیز باندې بهتر ده. لکه حدیث پاک راځي موضع صوت فی الجنة خیرکم من الدنیا وما فیها. بیا فرمایلی که خوښ دا آیات فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یعنی چې څوک د جهنم نه بچ کړی شي او جنت ته داخل کړی شي یعنی د جنت فیصله وشي دا کامیاب انسان دی. وما الحیات الدنیا او دا چې ژوند د دنیا الا مگر متاع چې نفع اخیستل دي متاع الغرور یعنی ولیدونکي په دې باندې نه دي پکار. یعنی ژوند د دنیا چې کوم دی دا عبث نه دی بلکې د دې نه د الله د دین کار اخیستل دي د الله د دین د محنت کار اخیستل دي. دارنګې چې کوم دی د الله رب العزت مرضی والا زندگی تیرول پکار دي. بلکې دا دنیا دا زندگی چې کومه ده په دې باندې کې یو سړی دوکه شي نو دا خو صرف د دنیا یو دوکه ده او د آخرت دپاره چې کوم دی نقصان دی او وبال دی. الله رب العزت موږ ټول د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتوب إلى الله من الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام